السلام علیکم ټولو کورمیوالو ته سید نجیب طرف نه د سید طرف نه ډېر ډېر دعا سلام وي. خدای نه لوی لوی شکر ګزار یو د سید مبتلی و په موبایل سکرین باندې مو داسې ویډیوونه کسوي. سید ډېر زیات خوشحال دی. دغه ځای کې زه د یوه عقیدې خبره کوم ټولو وروڼو ته. خدای نه چې چا څه کله کامل او یقین وي، اعتماد وي، بروسه وي، د هغه بیا هېڅ کله یا ناکام نشي کېدی. دا پیر څه کوم دی دغه ځای نه راتللي نه مخکې په راچینار کې ټولنو ته ویلي وو چې ته به اډوانس ټرینونه یې ته باندې ته به دا سټنټ چوې او ته څومره زر کېدی شي د خپل علاج مثال کنټینیو وساته او زر په زر اپریشن وکړه. د دې بیا غریب ویډیوونې به تاسې کس وي ویډیوونې کړي وي، خلک خدای خوشحاله باندې را 3 لک روپۍ ورته مطلب ډونیشن کړی و. او چې کله دلته راغللو الحمدلله مطلب ښه بهترین ټیسټونه ښه غوړ سپتالونه مو ښه ډاکټرانو ته وښیلو چې څومره مثال دې مسله وه تکلیف و ولونه یې بند و. بس دې عقیده داسې وه چې هلته چې کوم د ابا سلمدار زراعت و هغه ته لاړو، همداسې نورو زراعتو ته لاړلو، هلته یې نظرات اخیستي وو. چې کوم بیماري وه کوم مشکلات و هغه خدای دې نه همیشه دپاره مثال وریا کړلو. نه چې کومه کور والا وه الحمدلله هغه ټیسټونه میسټونه ټوله کمپلیټ وشولو. نو اوس پیر نه پوښتنه کوو چې یاره دلته چې کوم راغلی و آیا دې علاج ښه وشولو، دغه ځای نه دا مطمئن ده چې او دوی به مطلب هلته فوتګي شوي وه، کوم بچی دی دلته موسی ناست دی د هغه علاج مطلب پاتې شولو. او دې نه پوښتنه کوو چې مثال چې دې وي د کور له کوم علاج وشو دې نه دا مطمئن دی. حاجي صاحب څه یې کورمیوال وروڼو ته د علاج نه مطمئن یې او چې کومه واقعه مثال تاسو سره رونما شوي وه چې ته مطلب ته زیارت ته راوړې دلته راغللې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وروڼو ټولو ته سلام. سلام نه بعد د کوم سپتالو ته زه دیوه ګرځولو ډېر تکلیف رسو کومانډې ته ډېوه کې ټیسټونه مو وکړ یوه سپتال ته بل ته که نه زه لاړو دې په زیري سپتالو کې زه نه وبلل مو بېتعلیمه خلک یې نه په اردو پوهېږو نه په څه پوهېږو کومې لیبارټرۍ وي څه وي ټولو کې به ټیسټونه وکړه. الحمدلله ما ټیسټ خو صفا ووتو شکر دی که نه مېړني لمنه مو نیولې وه هغه خو ما صفا ووتو. چې کوم کور والا بیماری مې دی هغه کې د خپو کې خوڅي ګوتو کې خوڅي که نه هغه ډاکټرانو ته داسې ویله چې دې دی شوګر زیات شوګر یې زیات دی دا به دا ګولې کومې ګولۍ دي دا به خوري ستنې دي ما ورته د ستنې خو د نه وایو خو ویله دا ګولۍ به دا جاري خوري د 5 ورځې د بعد یا 6 ورځې د بعد به ته خپل علاقې کې ټیسټ کوي چې ټیسټ د وکړو چې وخت شوګر کم شو نه شو کم ویله دا دغې وجې نه د شوګر زیات دی دغې وجې نه دې کې خوڅې کېږي دا به خپې وچې ساتي چې څه کوم هغه دی هغه شی علاج یې کوه ټیک ټاک به انشاءالله تو ټیک ټاک شي خو څه پرهیز به کوي. پرهیز نه سوا دا به ویله 3 کیلومتره مزل یا 3.5 کیلومتره مزل دا ورځې کوي. ویله څه دا بیا وکړو انشاءالله کوم بچه به د زبان هغه دی که نه هغه دلته څوک دي ډاکټران ونه بله ورځ نه راسي 3 شپې مو ورته وکړي ډاکټران یې ونه بیا پرون ډېرو ته ویله چې داسې ډاکټره دی چې هغه ته یې ښیو هغه اوس وروره بله داسې ممیلاول کې راغله چې سبیره ما ورته ویله زه خوني ته څوم د ډاکټر یې نه داسې ور دا کړه چې څه درته کوي څه درته نه کوي که ډاکټرۍ یې حسابېږي موږ به دا علاج وکړو. که بیا زبان علاج وي چې ترجمه وښیي موږ به خپله خونه کې وکړو څه تکلیف وکړو. نور د خدای هر چا ته حاجي عظیم ویل چې دغه وروڼو ته موږ څه تکلیف وکړو خدای دوی ته هم په دې دنیا هم په خیرات ښه اورېده ورکړي بعد ورځې نه یې وساتلی کړي کلي قوم علي دستانو ته خیر وکړي مؤمنانو ته خیر وکړي فاتحه وکړو لمونې چا حق ربانې قوم شهدا میرات خلک مثل چا ښه کړي هغوی حقدار خدای وکړي. نو پیر خبرې به تاسو اورېدلې وي نه انشاءالله دا اوس بیا یو فیض آباد ته سو بیا بیا دا پاراچینور ته ځي. بس ټوله تاسو خدای خوشحال آباد لره. پلیز یې ورته بیا ریکویسټ کوو چې دا چیریټي مزید سپورټ کړي ما که موږ زیات زیات غریبانو سوالات وکړو او بر وخت هغوی ته علاجونه وکړو. ما ته د پیر طرف اجازات مهرباني وړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.